ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی حضور علیہ السلام د سحر منزل زما د کمرې نه لاړو او وی دغه ټیم زه په جانماز ناستم وظیفه مې کوله مونځ مې کړو وظیفه مې کوله د سحر بانګونه شوي تازه او تیاره وه وی حضور علیہ السلام لاړو جمعات ته او چې د جمعات کې انتظار وکړو مونځ یې وکړو د مانځه نه وروسته صحابه کرامو سره بعض صحابه کرامو خوبونه او د هغې تعبیر غوښت هغه خبرې مو شوې چا وظایف غوښتل مختلف خبرې اترې وشوې وی په دې کې نور راوخت د اشراق ټیم تیر شو د چاش ټیم شروع شو وی زه هماغه شان په جانماز باندې ناست یم او په دې کې دا کچه غرمه لګېدلې د حضور علیه السلام د جومات نه راغی وی چې حضور علیه السلام د جومات نه راغی وی چې زه یې ولیدم راته وی جویریه تو هماغه شان په جانماز باندې ناسته وظیفه کې څنګه چې زه تلم او ته ناسته وې هغه شان حالت کې اوس هم ناسته یم پاڅېدلی نه یم او یو شان وظیفې کوم چې څونه وظیفې راځي هغه مې کولې وی حضور علیه السلام راته وفرمیل چې یو داسې وظیفه راته نه ښیم چې هغه وظیفه درې ځله ووې تا دا دومره محنت او ځان مې ستړی که د دې نه به بیا مفضلي زما وظیفه هلته وښیم ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دا اللہ محبوب خامخا دا وظیفه راته وښایه وی حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې زه جومات کې یم او یو وظیفه د 3 ځله مې وویله ستا د دې دومره ټیم وظیفې نه افضله ده وی حضور علیہ السلام ورته وی چې هغه وظیفه دا ده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته دا الفاظ یوزل دوبارم ویما سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وی چې دا الفاظ 3 ځله چا وی هغه که ډېرې وظیفې کړي ډېر ختمونه کړي د هغې نه به دا وظیفه افضله وي نو تاسو هم دا وظیفه بار بار کوئ په دې باندې به الله راضي وي ځکه حضور علیه السلام خپلې بیبي له دا خاص وظیفه ورکړې ده نو دا د جویریې بیبي د طرف نه ټول امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دپاره یو تحفه او ډالۍ ده چې نن ما تاسو ته درکړه 3 ځله دا الفاظ ویل د هر مونځ نه پس د سهار مونځ نه پس هم وایه ماسپښین مونځ نه پس هم وایه مازدیګر مونځ نه پس هم وایه ماښام مونځ نه پس هم وایه ماسخوتن مونځ نه پس هم وایه او د مونځونو نه علاوه که څوک ویل غواړي د مونځونو نه علاوه دې هم وایي په دې باندې به ډېر اجر او ثواب بنده ته میلو شي